बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तاسو به روز جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو لپاره موږ یو بله ډېره زبردسته ویډیو راوړله. هیدر کمپنۍ والا مدانې به کې ګورو اوس چې دې کې څه مسله ده. بالکل سټارټنګ نه کوي، هسې اواز چې کوم دی نو هغه کوي او سټارټنګ نه کوي. نو دا موږ ګورو چې دې کې څه مسله ده. دې پوره معلومات په دې ویډیو کې موږ کوو. راځئ تاسو زموږ سره دا ویډیو د اخره پورې ضرور وګورئ او که زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړی نه نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. ګورئ دوستانو، ګورئ دا موږ سټارټ بالکل یو سټارټنګ کوي نه، او چې کوي نو هغه هم په دقیقې سره سټارټېږي، بل اواز ډېر زیات کوي. نو ګورو چې دې څه مسله کړې ده. بیرنګ یې خراب کړی دی، بوش موش خراب کړی، چې څه مسله کړې. راځئ موږ سره دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. د دې مکمل مسله به موږ په دې ویډیو کې راوباسو. ګوره دلته به موږ راشو، دا به په میټر باندې لاول تاسو چیک کوئ چې دې کې تار مار خو کټ نه دی. اکثر کوایل چې کوم دی هغه تار کټي، د هغې د وجې نه بیا هم دا سټارټنګ چې کوم دی هغه ډېر په دغه سره کوي، په دقیقه باندې سټارټېږي. یو کوایل چې کټ شي نو بالکل کوایل چې کوم دی نو هغه کرنټ کلیر ښایي. راځئ مخکې ګورو، مخکې چې کوم دی هغه فالټس ګورو. بالکل دې چې کومه مسله کړې ده نو بیرنګ چې کوم دی هغه بالکل خراب دی. راځئ ګورو دا بیرنګ ته اوس موږ وباسو چې دا مات شوی دی، خو بالکل بیرنګ خراب دی. انشاءالله نور مسله به پکې نه وي. دا اکثر دې ته هم د دې د وجې نه خرابېږي، یا اوبه چې کوم دي هغه ته لږ معمولي ورځي، د هغې د وجې نه بیا دغه حد ته ورسي چې بالکل خراب شي. راځئ ګورو دا بیرنګ به دې په دې طریقې سره وباسئ. این دا بیرنګ دی بالکل خراب دی. په دې بیرنګ باندې بیا تاسو لمبر چیک کوئ چې دا څوم لمبر دی. خو دې کې چې کوم دی 6203 چې کوم بیرنګ دی هغه راځي. بیا به راشي ګوره دلته دا کوم دی، دا کوم زنګ منګ چې دی دا به بالکل صفا کوي په دې ساوند مشین په ذریعه باندې، یا په عام ریګمال باندې، په هغې باندې به دا صفا کوي ښه برابر. نو د هغې نه بعد به بیا راځي ورپس ورپیټ کوو. دله مونږ نوی بیرنګ چې کوم دی 62 هغه راواغستو. نو کوشش دا کوو چې بیرنګ چې کوم دی هغه ښه لګوئ، بېکاره پکې مه لګوئ، ځکه چې بېکاره بیا هم دغه شیان خرابېږي. او د هغه نه بعد چې کوم دی ګوره دا بیرنګ چې کله تاسو ریپیټ کوئ، دې دننه بیرنګ چې کوم کون دی دلې لږ ګریس ورکول په دې ښیي چې دغه اوبه ووبه ورته راغلي، زنګ شوی ډېر زیات دی. نو بیا پکې بیرنګ هم ډېر په صحیح طریقې سره ورپیټ کېږي. دلته چې کوم زموږ سره ډکنی دا پاسه بیرنګ چې کوم دی نو هغه بالکل ټیک دی. دا به هم وګورئ چې دې کې خو څه مسله نشته. دې سره چې کله یو بیرنګ په دې کې هم خراب وي، د هغې د وجې نه بیا ډېره غټه مسله جوړېږي. نو دې سره دې ته ضرور خیال کوئ.
اوس د دې ته چې کوم دی اوس موږ کپسټر واپس بیا ته لګو. نو تاسو که دې ته خیال کړی ګوره د یو کلر دوه سره تارونه چې کوم راوتي دي نو دا د کپسټر دپاره دي. صحیح ده. او بیا په دې کې چې خیل لیکلی نو په دې کې دا سور چې کوم یو تار دی لکه دا اندې کې دا غوټه چې نشته دا ډایرکټ کپسټر ته لګیږي او دا بل چې کوم دی سور تار نو دې ته کپسټر ته لګي او دې سره یو ډایرکټ چې کوم تار راځي هغه دې سره هم میلاویږي او بیا دواړه کنډکټر ته فټ کیږي. صحیح ده. او دې کې چې کوم دا تور تار دی نو دا هم بالکل ډایرکټ تار دی. دې ته پکې هم خیال کوئ واپس فټ کېدو کې. دا تار چې کوم دی ګوره دا ډایرکټ موږ سره بس بټن ته لګي. بټن ته چې کوم ډایرکټ تار راغلی واپس ته بیا دا یو لګي. صحیح ده. دیو کې بالکل زموږ سره مدانه چې کوم دا هغه تیاره شوه د خیره سره. راځئ ګورو دا بیا موږ واپس بېرته چې کوو چې څنګه چللی اوس سټارټینګ چې کوم دی هغه برابر کړو که نه. دا اوس ګورئ نه ډایرکټ بالکل ډېر زبردست په یو فټ باندې چې کوم دی هغه سټارټینګ کوي او بالکل برابر شوه. نو ملګرو انشاءالله دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. ما چې زه ستاسو سره ضرور دا شیر کړم او د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان.